سورة الرحمن آیت نمبر 10 یولسم رکوع 20 سپارہ صفحہ نمبر 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سورة الرحمن آیت نمبر 10 یولسم رکوع 20 سپارہ. تاسو له یاد شي په سورة الرحمن کې الله تعالی مختلف نعمتونه ذکر کړي. په هغه کې لسم نمبر آیت کې الله تعالی د ځمکې صفت بیانوي چې د ځمکه الله تعالی دا چې کوم دی پیدا کړی ده اچولې ده او لیل انا د مخلوق د پاره هم د جناتو د پاره هم انسان دا د شپې چې کله هم وده کېږي او د ده بستره دا ټیک نه وي خو دله ټوله شپه خوب نه ورځي دا ټوله شپه اوړي روړي کله وي بستره مې ټیک نه وه کله وي بالښت مې ټیک نه وي خو الله تعالی تاسو وګورئ د ځمکې دې فرش ته تاسو وګورئ په دې کې اونچ نیچ نشته دی نو دا د الله تعالی نعمت دی چې دی مخلوقاتو د پیدا کړې ده د ځمکه په دې کې خصوصي د الله تعالی د قدرت یوه نښه دا ده چې ځمکه دا چا پیدا کړې ده الله تعالی او دی د چا لپاره پیدا کړې لیل انام ویل کېږي انسانانو ته هم ویل کېږي جناتو ته هم ویل کېږي د مخلوق دپاره استعمالیږي چې ما د انسان او د جناتو لپاره د ځمکه دا چې کوم دی اچولې ده. والارض وضعها او ځمکه الله تعالی غوره کړې ده للانام دپاره د مخلوق فیها فاکهة په دې ځمکه کې میوې دي والنخل او ونې د کجوري دي ذات الاکمام مېرمنې د غلافونو. الله فرمایي ځمکه کې میوه پیدا کړې ده میوه چې کوم دی دی بالکل ځان ته وړله ځان دې ذکر کړه نو ډېرې میوې داسې دي چې دا د میوې په طور سره هم استعمالیږي د غذا په طور سره هم استعمالیږي. مثلا انګور نو دا سړی چې کوم دی میوه هم متخلق وي او په دې کې چې کوم دی طاقت هم دی د غذا لپاره هم استعمالیږي. نو الله فرمایي چې د دې ځمکه دا مې داسې بیکاره نه ده پیدا کړې په دې کې مې د بنده لپاره څه پیدا کړي دي میوې نو دا میوه د الله تعالی نعمت شو. او بیا الله فرمایي په دې ځمکه کې مې د کجورو ونې پیدا کړي دي او بیا د کجوري کوم دی دا ذات الاکمام اکمام دا د کمون جمع ده او دا ویل کېږي دا کجوره چې کله راخیږي نو د لاس چې دا کم لستوڼې دی د دې لستوڼې د کڅوړه غوندې یو کڅوړه وي چې دا د دې کجورو د دې دغه نه توب شوي وي داسې غونچکې نه نو چې کله دا غونچکه پخه شي نو دا کڅوړه چې کوم دی دا وشلېږي نو الله وایي چې دا کجوره مې په داسې طریقه پیدا کړې ده. او اکمام چې کوم دی چلکي والا میوجاتو ته هم ویل کېږي چې پسه کې څه وي چلکه وي نو تاسو وګورئ ډېر میوجات داسې وي چې په هغې کې چلکي دي پوستکي دي پې مثلا ام واخلې مالټه واخلې او دغه شانتې کیله واخلې د دې نه الله تعالی چلکي تابع کړي دي او دا د دې میوې د حفاظت لپاره دي نو دا الله پاک د دې صفاتونه بیان کړل. بیا الله فرمایي والحب غلا
ذو العصف د بوسو والا والریحان او د خوشبو والحب هغه غلی ته ویل کېږي چې په هغې کې دانې وي. نو مثلا تاسو وګورئ غنم دې کې دانې دي، جوار دې کې دانې دي، او ذو العصف نو بیا چې دا غنم کله اوړه شي د دې نه څه پاتې شي؟ بوس. او دا بوس بیا څوک خوري؟ څاروي خوري. او ذو العصف یا دا چې کوم دی هغه پاڼو ته ویل کېږي چې دا اوچې شي او بیا څاروي خوري. نو دا د الله تعالی نعمتونه دي. والریحان او خوشبو والا، نو د دې نه چې کوم دی ریحان نه مراد رزق دی، نفس رزق ته ویل کېږي. که دا ډوډۍ ده، که دا سالن دی، او که دا میوې دي، که دا سبزیانې دي، نو ریحان چې کوم دی دا نفس رزق ته هم ویل کېږي چې الله پاک چې کوم دی د بنده دپاره رزق پیدا کړي. او دغه شانتې ریحان علماو لیکلي دي چې دا کشمالو ته هم ویل کېږي، ځکه په کشمالو کې چې کوم دی خوشبو وي. نو الله پاک چې کوم دی دا بوټي دې دپاره پیدا کړي دي چې بلا شي دوایانې داسې دي چې په هغې کې چې کوم دی جړي بوټي استعمالېږي. دا د الله تعالی ذکر دی. فبأي آلاء ربكما، پس کوم نعمتنا ربكما د خپل رب پتا سو دواړه تکذبان دروغ ګڼئ. فبأي آلاء ربكما تکذبان دا آیت په سورة رحمان کې 31 کرته راغلی دی. 31 کرته فبأي آلاء ربكما تكذبان آیت راغلی. دا به یاد سره د قرآن صفت دا دی چې په دې کې تکرار نشته دی. تکرار دې ته ویل کېږي بار بار یو خبره کول. لکه زه مثلا دې اسد ته ویم چې ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه، نو بې راوړلې خبره ختمه. او زه درته بیا بیا ویم اوبه راوړه، اوبه راوړه، اوبه راوړه، اوبه راوړه، دې ته تکرار ویل کېږي. په قرآن کې داسې شیز نشته دی تکرار. او دلته چې کوم دی سورة رحمان کې آیتونه دا 31 مرتبه بار بار ولې ذکر شوي دي. خبره باندې لږ ځان پوهېږئ. په قرآن مجید کې څه نشته دی؟ تکرار نشته دی. خو په سورة رحمان کې چې کوم دی الله تعالی 31 مرتبه دا آیت ولې ذکر کړی دی. نو علماو د دې جواب کړی دی دا خو تکرار دی. نو جواب یې دا کړی دی چې هر یو آیت خپل پورې مقصد دی. د دې نه پهله چې کوم دی الله تعالی نعمتونه ذکر کړي، او بیا دلته مخاطب چې کوم دی دوه کسان دي، یو انسان دی او یو پیری دی. وی اے انسانا او اے پیریا، وی دومره نعمتونه الله تعالی ته درکړي دي او بیا هم ته په دې نعمتونو کې ناشکري کوي. نو دا هر یو آیت چې کوم دی خپل څه شي دی؟ مقصد دی. او مقصد پیدا وي چې پهله نعمتونه ذکر شي، آخره کې الله وی فبأي آلاء ربكما تكذبان. ته د الله تعالی کوم نعمت ته به دروغ وایې. نو لہذا په قرآن مجید کې څه نشته دی؟ تکرار پکې نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورة رحمان دا پیریانو ته هم تلاوت کړی دی. د دې تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو ته کړی دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي ویزه یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو د کوم دی دن نشو. دی پیریانو ولدا خبره وکړه چې د الله پیغمبر ته ځان سره د صحابي راوستي دي او دا زموږ د مجلس له دن نه مراوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې راووتلو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی زمانه داسې غیر چاپیره یو دایره تا وکړه او یې ماته ویل چې ای عبدالله ته په دې دایرې نه بهر نه روځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی بیا دننه شوی دی. او سورة رحمان چې کوم دی الله تعالی په حکم سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته ویلي دی؟ پیریانو ته هم ویلي. نو دلته ربکما، نو دلته دا تسنیه ذکر راوړی دی چې دلته مخاطب یو مونږ یو او یو پکې پیریان دي. نمبر 1 سورة رحمان کې چې کوم دی دا آیت دا څو ځل ذکر شوی دی؟ 31 مرتبه. نو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو آیت
تلاوت وکړو فبأي آلاء ربكما تكذبان نبی پریان په ولا په جواب کې دا کوي لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب ولك الحمد تدي دغه ترجمه دا ده د دې جملې چې ای زمونږ ربا ستا چې څونه نعمتونه دي په دې کې به مونږ د یو شیز هم دا به مونږ دروغ وکړو ولک الحمد او ای زمونږ ربا دا ټول تعریفونه تا دپاره دي نبی علیه الصلاۃ والسلام په کوم دی دا آیت چې کله ویلو نبی پیرانو به دا جواب ورکړو نو دا چې کوم دی د سورې رحمان هغه یو آیت دی چې دا په سورې رحمان 31 مرتبه ذکر دی فبأي آلاء ربكما پس کوم نعمتنا ربكما تخبل رب پتا سبحانه یعنی پیریان او انسانان تکذبان درو غنه خلق الانسان الله رب العزت پیدا کړو انسان نه مراد حضرت آدم علیه السلام دی من صلصال د بوج خټینا الفخار پشاند ټکره وخلق الجن او الله رب العزت پیدا کړل د پیریانو پلار الجن د پیریانو پلار مما رجل شعلینا من نار تقورنا وخلق الجن جن دا چې کوم دی پیری ته ویل کیږي او دلته چې کوم دی مراد دی نه د پیری پلار دی څنګه په انسانانو کې زموږ پلار څوک دی حضرت آدم علیه السلام او الانسان نه مراد حضرت آدم علیه السلام دی چې الله پاک پیدا کړی دی او الجان نه مراد چې کوم دی د پیریانو پلار دی لہذا د الجان نه مراد چې کوم دی شیطان نشي کېدی ځکه چې شیطان د شیطانانو پلار دی او الجان نه مراد دلته د پیریانو پلار چې څنګه دلته د انسانانو د پلار ذکر دی د چا د آدم علیه السلام الله فرمایي وخلق الجن او الله رب العزت پیدا کړل پیریان مم مارج لشعلینا مارج هغه شعلې ته ویل کېږي د اور چې په دې کې مختلف رنګونه وي یا به کې کوم دې سور رنګ وي یا به کې زیړ رنګ وي او یا به کې کوم دې شین رنګ وي نو دا داسې درې شعلونه چې کوم دی الله تعالی څوک پیدا کړي دي پیریان من نار د اورنا فبأي آلاء ربكما پس کوم نعمتونه د خپل طرف تاسو دواړه با تکذبان درو غنئ رب المشرقین الله رب العزت رب دې د دواړو مشرقونو ورب المغربین او الله رب العزت رب دې د دواړو مغربونو ذهن کې اعتراض راځي چې مشرق هم یو دی مغرب هم یو دی خو دلته الله تعالی سوی چې زه رب یم د دو مشرقونو ورب المغربین او زه رب یم د دو مغربونو حالانکه مشرق څوک دی یو دی مغرب هم یو دی نو د دې جواب دا دی چې موسمونه چې کوم دی په دې کې دوه دي په مشرق کې هم یخنیم راځي ګرمیم راځي په مغرب کې هم یخنیم راځي ګرمي هم راځي ځکه به دې تسنیه ذکر کړي رب المشرقین الله رب العزت رب دې د دوه مشرقونو او رب المغربین او الله رب العزت رب دې د دوه مغربونو فبأي آلاء ربكما نو کوم نعمتونه د خپل رب تاسو دوه یعنی پیریان او انسانان تکذبان درو غنئ مرج البحرین او الله رب العزت کو بهل البحرین دو دریابونه یلتقیان چې جمع شي دواړه الله رب العزت دو قسمه دریابونه پیدا کړی دي د یو دریاب اوبه چې کوم دي داتې خوږې او د یو دریاب اوبه دي مالګینې تریخې خوږې د کومې کومې دي د سیند او د چینو اوبه داسې وي دا انتهایی خوږې وي او د سمندر اوبه دا چې کوم دی وي دا ترخې وي په دې کې دا مالګینې وي نو دا د چینو دا اوبه چې کوم دی دا مزل کوي د چینو دا اوبه دا چې کوم دی سیند ته پروزي نو د سیند دا اوبه بیا مزل کوي دا بیا چېرته پروزي سمندر ته نو دې خوا چې کوم دی د سمندر اوبه رواني او دې خوا ورسره د سیند اوبه روانې شي خو دا دواړه خپل منځ کې ملاویږي نه
بینهما دا دوانه ترمنځ برزخ پرده ده لا یبغیان چې په یو بل باندې نه ور تیریږي. نو دې خوا نه چې کوم دی د سیند اوبه راغللې او دې خوا نه د سمندر اوبه روانې دي، نو دا د سیند اوبه چې کله سمندر ته پروزي نو الله فرمایي چې د دې په منځ کې ما پرده پیدا کړې ده، یو بل سره مکس کېږي نه. فبأي آلاء ربكما پس کوم نعمتونه ربکما د خپل طرف تاسو دواړه تکذبان درو ګڼئ. یخرج منهما راوزی لري دواړو نه اللؤلؤ ملغلرې والمرجان او مرجان. یو چې کوم دی ملغلره ده او یو دی مرجان او دا مذکر او مؤنث دي. نو الله فرمایي چې یخرج منهما د دې دواړو نه روزي، یو طرف ته د سیند اوبه راغللې او بل طرف ته د سمندر اوبه راغلې. نو دا دواړه چې کله خپلو کې یو ځای شي، د سیند اوبه او دغه شانې د سمندر اوبه، د دې نه چې کوم دی بیا دا دوه شیزونه جوړېږي، یو ته چې کوم دی لؤلؤ ویلې کېږي او بل ته مرجان ویلې کېږي. نو یخرج منهما راوزي لري دواړو نه اللؤلؤ ملغلرې والمرجان او مرجان. فبأي آلاء ربكما پس کوم نعمتونه به ربکما د خپل طرف تاسو دواړه یعنې پریان او انسانان تکذبان درو ګڼئ. وله الجوار او هم د الله دپاره دي الجوار کشتې المنشآت اوچتې ولاړې فی البحر په دریاب کې کالاعلام په شان د غرونو. دا کشتې له تاسو وګورئ، دا چې کله په سمندر کې ولاړې دا لانچ، نو د دې دا مخونه انتهایي داسې غټې او دغه شانې د دې چې بیا کم دیوالونه وي سیډونه هغه انتهایي اوچت وي، هغه داسې اوچت وي چې انسان کله هغې ته ورخېږي نو هغې ته چې کوم دی پارسنګ لګولي وي، او چې کله په هغې کې دا لوډنګ کار کېږي نو دا باقاعده په کرین باندې کېږي، لفټ وي لفټر باندې اوچتې او کېږي بګې. نو الله فرمایي چې ګوره دا کشتۍ هم انسان جوړه کړې ده او دې کشتۍ له چې ته د سمندر په غاړه باندې ګورې نو داسې ښکاري لکه غر، هغه مخو کې ډېره زیاته داسې اوچت دي او بیا د هغې سایډ دیوالونه هغه ډېر زیات اوچت وي، سړی ورته ګوري وایي دا سم غر دی. والله بیا فرمایي وي دغه کشتۍ چې کوم دی که نه دا په سمندر کې سفر کوي، پکار دا دی چې دا کشتۍ په دې سمندر کې ډوبه شي، او الله وایي که نه وي دا زما قدرت دی چې په دې کې ډوبېږي هم نه. په هغې کې څومره سامان وي، بیا به کې انسانان، بیا به کې مشینریانې، بیا به کې دا بلا شي سامانونه، او دا کشتۍ چې کوم دی په غر غوندې داسې په دې اوبو کې سفر کوي. نو الله وایي چې دا زما قدرت دی، دا کې د انسان کمال نشته. نو د هغې ذکر دی وله الجوار او الله رب العزت دې کشتۍ المنشآت اوچتې ولاړې فی البحر په دریاب کې کالاعلام دا کشتۍ په شان د غرونو دي. فبأي آلاء ربكما پس کوم نعمتونه د خپل رب تاسو دواړه تکذبان درو ګڼئ. واخر دعوانا